बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اوس به موږ انټوکاګولنټس کوو چې موږ خو نارمل میکانیزم وی چې مطلب زموږ سره چې دی د ترمبین څنګه جوړیږي یا بلډ کلاټینګ چې دی هغه زموږ سره څنګه جوړیږي اوس زموږ سره چې دی یو ځکه اب نارمل بلډ کلاټ شوی دی او موږ د هغې لپاره ډرګز ورکوو چې هغه بلډ کلاټ چې دی هغه ختم شي نو هغې ته موږ کوم ډرګز وایو هغې ته موږ انټیکاګولنټس وایو په هغې کې زموږ سره هیپارین وارفرین او ریوروزبین چې کوم دی دا ډرګ دی دا زموږ سره هغه سبسټانس چې دی پریونټ کوي چې په بلډ کې زموږ سره کم کاګولیشنز کیږي اب نارمل نو دې څه کوي هغه کاګولیشن چې دی هغه دې څه کوي یعنې مطلب سټاپ کوي که مونږ وګورو په دې کې زموږ سره درې ټایپ کم چې دی کاګولیشنز کیږي چې فرست کې کوم انټیکاګولنټ چې کوم دی یا سیکنډ چې دی او دا تھرد چې کوم دی درې ونه انټیکاګولنټ چې کوم دی د کار سره چې دی بلډ چې دی هغه د کلاټینګ نه څه کوي پریونټ کوي خو په دې فرست نمبر انټیکاګولنټس کې کوم وګورو نو دې کار دی چې مطلب انساید د باډي ان وی او ته مونږ په دې وجه وایو ان د لیوینګ ارګانیزم دی دا خبره کوي چې دا هغه انټیکاګولنټس چې دا مونږ ورکو پس کې په هغه بلډ کلاټس کې چې کوم هغه زموږ سره کم د هیومن دی کم لیوینګ ارګانیزم دی په دې کې دنه زموږ سره شوی د هغې لپاره چې کوم موږ ډرګز ورکوو چې وارفرین دی نو هغې ته موږ څه وایو ان وي ورته وایو او دا پریونټ کوي بلډ کلاټ دا یو شو ام سی کیوز کې راځي یاد ساتئ دویم چې کوم دی انټیکاګولنټس دی هم چې دی بلډ چې دی هغه پریونټ کوي مطلب د کلاټینګ نه خو په کم ځای کې کلیکټډ فرام د باډي یعنې مطلب که اکثر تاسو خیال کړی دی ته موږ انویټرو وایو که تاسو خیال کړی موږ اکثر چې دی هغه یو ټیوب راواخلو ای ډي ټي ای ټیوب ورته مونږ وایو صحیح ده ای ډي ټي ای ټیوب سره زموږ سره اصل کې دا زموږ سره ایتایلین ډای اماین ټیټرا اسیټیټ اسیډ دي زموږ سره اسیډ دي زموږ سره د دې کار دا دی زموږ سره چې کله دې ته مونږ د یو کس نه وین راواخلو صحیح ده په سیرنج کې او دې ته مونږ ور واچو نو په دې کې زموږ سره څه کار کوي د وجود نه بهر چې دی د دې بلډ کلاټینګ چې دی هغه بلډ کلاټینګ ته نه پرېږدي یعنې مطلب په دې کې چې د بلډ کلاټینګ کم هغه فیکټرز ول کم چې ترمبین ول او کم چې زموږ سره پیبرین یا پیبرینوجینز ول یا چې کم زموږ سره کمپیکټرټینز ول د هغې خو کار دا دی چې دا بلډ څه کې کلاټ کی نو دی خو دا نه مونږ د کس نه وایسته بهر ته راوایسته نو اوس خو هغه فیکټرز نه په کار ده چې دی سټاپ شي خو بیا هم په هغه بلډز کې خو هغه دغه شته که نو دی بیا کوشش دا کوي چې دا بلډ چې کوم دا زموږ سره څه کوي چمان ته جوړی کلکوي بیا نو دا کوم ایډیټیر ټیوب چې په دې کې مونږ واچو نو بیا دې څه کار کوي دی هغه دغه بلډ چې دی هغه بیا کلاټینګ ته نه پرېږدي دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ انویټرو وایو نو په ام سی کیوز کې راځي چې انویټرو انټیکاګولنټس کم یو دي نو هغه زموږ سره څه دی هیپارین دی او په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې مطلب ان ویو لیوینګ ارګانیزم والا کم یو دی انټیکاګولنټس هغه وارفرین دی او دریم چې کم دی نو هغه زموږ سره چې کم دی انویټرو چې کوم دی نه خو دا زموږ سره څه شو ټیوب والا شو نو یاد ساتئ چې انویو چې دی هغه زموږ سره ان لیوینګ کم ارګانیزم چې دی په هغې کې دننه چې کوم مونږ ډرګز ورکوو چې دی په دې رګونو کې وغیره یا په ټیشوز کې چې دی بلډ کلاټ جوړ نه شي نو هغې لپاره مونږ وارفرین ورکوو بیا که پرس کې ان کیس مونږ د چا نه وینه واخلو د ټیسټ لپاره مونږ پکې ترمبین دغه ګورو چې آیا یا نور څه ریکوایرمنټس دي د هغې دپاره مونږ ټیسټ اخلو مونږ وایو چې دا وینه زمونږ نه چلو شي جام رانه نه شي یعنې کلکه نه شي د هغې دپاره بیا مونږ څه کوو انویټرو انټیکاګولنټس دغه کوو نو انویټرو هغه دي زموږ سره چې مونږ کلیکشن کوو کلیکشن مطلب په سیرنج کې تا وینه د چا نه واخیسته او بیا یو ټیوب راځي په هغه ټیوب کې تو ور واچي او ته چې مطلب دا زو په ټایم ورسوم چې دا بلډ کلاټ نه شي د دغې لپاره بیا دا ټیوب استعمالیږي او هغه ټیوب ته مونږ څه وایو مونږ ورته ای ډي ټي ای ټیوب ورته وایو چې هغه ایتایلین ډایامین ټیټرا اسیټیک اسیډز دي چې د هغې ټیوب دی دا او په دې کې دی څه کار کوي د دې کار دا چې دی چیلیټینګ کوي ریمو کوي زموږ سره چې کوم دا کیلشیمز دي یعنې مطلب په دې بلډز کې چې کوم دا کلاټ جوړی دا څوک جوړی کوم چې دا کاګولیشن جوړی دا څوک جوړی دا خو دغه ترمبین او پیبرینوجین پیبرین او ورسره په پلس چې دی پلیټلیټس دي او ورسره سره په کمبینیشن کې ورسره کیلشیمز دي کیلشیم هم امپورټنټ رول ادا کوي دی په بلډ کلاټینګ کې نو دغه ای ډي ټي ای چې کوم دی دی څه کار کوي دی په دغه ځای کې دا کیلشیم چې دی دی نه ریمو کوي په کم پروسس باندې په چیلیټینګ باندې او دی کلاټینګ ته نه پرېږدي دریم که مونږ انټیکاګولنټس وګورو نو دا هم دغه کار دی چې دی بلډ کلاټ کوي زموږ سره مطلب کم ځای کې چې بلډ کلاټینګ کېږي کم ځای کې بلډ جام کېږي دی هغه زموږ سره څه کوي بچ ساتي خو په دې کې دا کار دی په دې تھرډ نمبر انټیکاګولنټس کې چې دی زموږ سره بوت دي مطلب بوت هم ویو دي او هم زموږ سره ویټرو دي یعنې مطلب دا کم چې دی په دې کې زموږ سره دا کم ډرګ دی دا هیپرین دی نو دا هیپرین ډرګ چې دی دا مونږ سیل کوو دا مونږ ان ویو هم استعمالولی شو یعنې مطلب انجکټیبل فارم کې چې دی انټرنل ارګن چې کوم دی زموږ سره په بلډ ویسلز کې یا کوم آرټریز دي په هغې کې څه بلاکیج راغلی څه ترمبس جوړ شوی د هغې د ختمېدو لپاره دا مونږ انجکټیبل ورکوو هیپرین ورته مونږ وایو دې ته مونږ ان ویو وایو او انویټرو هم مونږ استعمالوو انویټرو دا دی چې مطلب مونږ چې په کوم ټیوب کې بلډ اخلو چې مونږ وایو چې دا زموږ نه کلاټ نه شي نو د هغې دپاره مونږ څه کوو دې ته مونږ هیپرین ټیوب ورته مونږ وایو دغه هیپرین ټیوب اصل کې زموږ سره څه دی دا زموږ سره په تھرډ انټیکاګولنټس کې راځي نو په ام سی کیوز کې دا راځي دا یاد ساتئ دا زموږ سره دا هایلی کنسنټریټډ لیکوډ فارم کې زموږ سره د دې نه
علاوه که مونږ وګورو نو دا کم زموږ سره چې کم دی کم ما څنګه تاسو ته وایي چې دې ته مونږ هیپارین ټیوب وایو. دا هیپارین ټیوب چې دا په شین رنګ کې دا اصل کې زموږ سره په دې کې دننه هیپارین موجود دی په دې ټیوب کې. دې ته چې کله مونږ بلډ ور واچو نو دې څه کوي، دې هغه بلډ چې دی هغه دغه ته نه پرېږدي. اوس په دې ټیوب کې زموږ سره څه دي، په دې کې زموږ سره چې دی په دې ټیوب کې خو یا به زموږ سره ویټرکس هیپارین ټیوب ورته هم مونږ وایو. په دې کې بیا زموږ سره لیتیم هیپارین او یا به زموږ سره سوډیم هیپارین، یا خو به لیتیم هیپارین او یا به سوډیم هیپارین. دا دوه څیزونه په دې کې موجود دي په دې ګرین سرفیس کې. او د دې کار سره چې د انهبیشن کوي د کلاټینګ، چې مطلب دا بلډ چې کوم دی د کلاټ نشي. او دا مونږ بیا سره په دا ټیسټ کوو چې مونږ ته پته ولګي چې کوم زموږ سره دا ریډ سیلز دي د دې د فریجیلیټي ټیسټ چې کله مونږ کوو نو په هغه کې بیا مونږ څه کوو، دا نمونه دا ګرین ټاپ دغه چې کوم دی هیپارین ټیوب دا مونږ به استعمالو. د دې نه علاوه کوم وګورو په ګرین ټاپ ټیوب کې چې کوم دی د کې بیا سوډیم هیپارینی، مطلب لکه یا خو به لیتیم هیپارینی او یا به سوډیم هیپارین، دا دواړه به کمباین کړي او دا کړي به. اوس که مونږ وګورو نو نارمل هیپارین لیول چې کوم دی هغه زموږ سره د 1.53 نه واخله تر د 1.77 ملي ګرام پر لیټر چې دا زموږ سره په هیومن پلازما کې د هیپارین نارمل لیول دی. نو نیچرلی که مونږ وګورو زموږ په باډي کې هم هیپارین شته دی. نیچرلی چې دا هم انټي کاګولنټس دي چې دا پروډوس کیږي زموږ سره کم زموږ سره چې مست سیلز دي یا کم زموږ سره بیزوفیل سیلز دي. صحیح ده، دا زموږ سره اصل کې چې دی د هغه ځګینه چې دی نیچرلی پروډوس کیږي. خو کپرس کې زموږ سره سایب نارمالیټیز راشي او هغه رزلټ کې زموږ سره بیا دا نه ریلیز کیږي، نو بیا مونږ څه کوو، د دې لپاره بیا مونږ ډرګ یوز کوو. خو که مونږ نارملی وګورو دا هیپارین چې کوم دی دا زموږ په باډي کې چې دی نارملی پروډوس کیږي او د دې هم دغه کار چې مطلب یا ایکسترا چې د ایکسیسیو بلډ کلاټ چې دی هغه ته بلډ پرېښودو ته نه پرېږدي، مطلب هغه ختموي او دا ریلیز کیږي د بیزوفیل نه او د مست سیلز نه. نو دا په ام سی کیوز کې راځي. دا خبره چې دا یاد ساتئ په دې کې چې دی دا امپورټنت دی. دا زموږ سره چې دی سټیجز اف د بلډ کاګولیشنز دی. په دې کې چې دی سټیجز دا کوي لکه څنګه چې دی مطلب دا بلډ چې دی کاګولیشن څنګه کیږي. دا هم پریویس په سلایډز کې وی چې انټرنزیک پاتوی او ایکسټرنزیک پاتوی. او په انټرنزیک پاتوی چې دی هغه زموږ سره په ویسلز بلډز کې کیږي او ایکسټرنزیک چې دا هغه زموږ سره په ټیشوز کې کیږي. بیا د میکانیزم اکشن مونږ وی چې دی څنګه چې دی هغه فیکټر چې دی هغه اکټیویټ کوي او څنګه چې دی پروترمبین چې دی هغه ترمبین تر هغه کیږي. او بیا په سیکنډ سټیج کې چې دی نو زموږ سره ترمبین چې دی هغه بیا څنګه پیبرینوجین ته ځي او پیبرینوجین ا چې دی اکټیو شو، بیا پیبرینوجین ا چې دی هغه څنګه پیبرین ته کنورټ کیږي او دا هغه پر رزلټ کې زموږ سره یو پیبرین کم ټایټ بلډ کلاټ چې دی هغه جوړ شي. نو چې کله مونږ هیپارین ورکو نو هیپارین کې مونږ څه کار کوو چې مونږ غواړو چې لکه دا بلډ کلاټ جوړ نشي، نو هغه هیپارین د سي راشي ګوره چې کم داسې کې دا پازیټیو فیډبیک او دلته په سیکنډ سټیج کې دا پازیټیو کم فیډبیک کاری. دا ترمبین خو جوړ شو، دا پیبرینوجین ا هم جوړ شو، خو دا پیبرینوجین ا چې دی کله کنورټ کیږي پیبرین ته، نو په دغه ځای کې زموږ سره سری چې کله دی پیبرین ته کنورټ شي دا پیبرین چې دی جوړ دی چې په دغه کې نری تارونه دي. نو په دغه ځای کې دی چلو کې دا ډرګز هیپارین چې دی ولا پولیمرایزیشن وکړي، چې دی ولا پولیمرایزیشن وکړي نو دی پیبرین چې کوم دا سټرینډز کوم هغه تارونه چې دا ولا سکه کټي کې ختم کول. لکه یعنی مطلب ته یو لینټر کې تا په وسپنې دغه کو جال دی پیو کو دا ټول تا په بلډینګ ویر په تار باندې ګنډل دی او یو کس راشي هغه ټول د بلډینګ ویر تارونه چې دی هغه کولاو کې هغه سیخ چې دی د قشن پری دی دا بس شي هغه ټول ګډ وډ شي، کله هغه ګډ وډ شي نه به एकदम خطه وغورځيږي، بس شي لاس بشي هغه زی به خراب شي. دا غي پر رزلټ کې بس کېږي خواته خوا او شاته به سره کیلشیم زی فیکټر 13 چې کوم دی هغه سره کیلشیم زی، هغه کیلشیم خو پاغه پورین خطلې کنه په دې وسپنځ پوری. مطلب د دې کیلشیم د یو کار کوي چې دا وسپنې کوم دا جال چې مونږ جوړو د لینټر دا د مثال کې تور ا بلډینګ ویر د مونږ په دا وسپنه ټیټ کړي چې دا وسپنې دی بل نه خو دی خوونه تختی. نو چې دې کله کولاو شي مطلب دا کیلشیم تی لاړل دا شنده تارونه موړه یو خطه دی کیلشیم دغه شي دا پیبرین دی چې د الت لاس وشي او کیلشیم تی هم جدا شي هغه پلیټلیټس تی هم جدا شي او کوم دا پیبرین ټایټ بلډ کلاټ چې بده جوړو هغه څه ډیسټرای شي ختم شي. دا سو هغه مین کې میکانیزم ور دغه. د دې علاوه د هیپرین الډی موږ دا خبرو کوو چې دا زموږ سره چې دی ریلیز کیږي د انټي کاګولنټس چې په باډي کې نارمل هم دی د مستز نه او د بیزوفیل نه چې دی هغه څه کیږي زموږ سره چې دی دغه کیږي دا ایکسکریټ کیږي. او د دې نه علاوه کوم وګورو دا زموږ سره چې دی په پاس ټایم کوم وګورو دا هیپرین چې کوم دی دا ډرګ چې کله جوړېدو نو دا زموږ سره پاس ټایم کوم وګورو یو دغه زموږ سره یو ویلیام هاروی هالویل ورته مونږ وایو سید په 1922 کې چې دی دا ډرایوټ کړو کوم دا پیګ نه خنزیر چې ته مونږ وای دا هغه د انټسټاین چې کوم دی دا هغه د کولمې دا هغه نه د راويسته او نیچرلی کوم وګورو دا یو میکسچر چې دا هغه نه جوړ شي چې هغه ته مونږ میوکو پولیساکراایډز ورته وایو. او دا میوکو پولیساکراایډ چې دا نارملی زموږ سره چې دی کم د هیومن دا باډي چې د پاره کې کم ټیشوز دي کم چې لیور دی یا چې کم لنګز دي زموږ سره دا په هغه کې سړي
دا زموږ سره موجود دي او په دغه کې بیا د هیپرین د کم ځای کې زموږ سره سٹور کیږي دا زموږ سره سٹور کیږي کم چې زموږ سره دا سیکریټری ګرینولوز د زموږ سره کم دا بیزوفیل چې کم دی او کم مست سیل چې دی د هغه ځای کې چې دی پریزنټ سٹور کیږي او د هغه ټیم کې څه کې د قزین دی ریلیز کیږي خو په کم ټایم کې ډیورینګ ټیشو انجری چې کله زموږ سره ټیشو انجریز کیږي نو په هغه ټایم کې دی څه کیږي د هغه ځای نه څه کیږي ریلیز کیږي نو ټیک د دې کلاټ جوړې خو د ایکسسیو کلاټ نه جوړې مطلب په نارمل کنډیشن کې د کلاټ جوړې کو چې کله دا زموږ سره اب نارمل شي مطلب په دغه ځای کې دا سیکریټری کم ګرینولورز چې کم دي کم دا بیزوفیل کم مست سیل چې دی دا ریلیزینګ چې کم دی دا زموږ سره کله په دې کې څه ډیفیکټ راشي یا خدا نه ریلیز کیږي او یا د حد نه سیوا ریلیز کیږي چې کله د حد نه سیوا ریلیز کیږي نو په دغه ځای کې زموږ سره بیا په انجری ځای کې چې دی بلډ کلاټ خو جوړ شي خو هغه ایکسسیو پیبرین جوړ شي او ایکسسیو کیلشیم راشي ایکسسیو چې ترمبین زموږ سره راشي دا غي پر رزلټ کې زموږ سره به یو غټ کلاټ جوړ شي نو هغه بیا نه دی پکار چې هغه جوړ شي نو په دې وجه باندې سکی بیا موږ دغه هیپرین ډرګز ورکو او د دې هیپرین ډرګ چې کم دی دا یاد ساتئ د دې انټیډاټ چې دی هغه زموږ هغه ته موږ پروټا اماین انټیډاټس ورته موږ وایو صحیح ده دا یاد ساتئ چې دا پروټا اماین انټیډاټس دی زموږ سره د دې علاوه کده هیپرین سټرکچر موږ وګورو میکانیزم اکشن ډیسکس کوو خو سټرکچر موږ وګورو دا زموږ سره چې دی جوړ دی د سلفیټډ کم شوګر چې دی پولیمرز د هغه نه جوړ دی هغه ته موږ سلفیټډ ایډورونیک اسید ورته وایو یا ته موږ سلفیټډ ګلوکوز اماین یونټس ورته موږ وایو د هغه نه چې دی جوړ دی صحیح ده نو په دې کې بیا زموږ سره دوه ټایپس راځي چې ته موږ هیپرین ان ای ورته وایو او هیپرین سی ال ورته موږ وایو دا زموږ سره بیا انټی کاګولنټس دی په هیپرین کې کومه وګور دا اصل کې دا هیپرین چې د زموږ سره هایلی نیگیټیولی چارج چې کوم دی هټروجینس میکسچر دی را سره د زموږ سره جوړ دی د سلفیټډ میوکو پولیساکرایډز نه زموږ سره جوړ دی دا یاد ساتئ چې دا په ام سی کیوز کې راځي چې دا زموږ سره د سنه جوړ دی او کومه وګورو دا زموږ سره چې نیچرلی په باډي کې چې د زموږ سره یو دغه د انټاګونیست چې دی یو کار کوي یوزولي کومه وګورو دا اوبټین کیږي د کم ځګینه د لنګز نه یا کم د انټسټاینل چې میوکوسا را یا کم ادر زموږ سره چې کم سسټینبل ټیشوز دي کنه دا د هغه ځګینه سیکریټ کیږي د نه علاوه کوم وګورو کم دا ډومېسټک میملز چې کم دي دا د هغه نه هم اغستل کیږي ډرایویټ شوی دي صحیح ده او د اکټیویټي سره د هیپرین ان او د هیپرین سی ال چې دي د زموږ سره ریپډ ریډکشن کوي زموږ سره چې کم زموږ سره کم په بلډ کې کاګولیشن کیږي دا هغه ریډکشن کوي مونږه کا وګورو کم دا کاګولیشن چې کیږي زموږ سره د هیپرین سی شو یا کم دا هیپرین سوډیم چې کم دی زموږ سره دا اصل کې ډرایویټیوز دي د هیپرینز نه د دې اکټیویټي زموږ سره سیم ده خو کوم وګورو کم زموږ سره چې دا نارمل ساده هیپرین دی دا سترونګلی اسیډیک دی زموږ سره بیکاز چې د کم درغه د کانټینټ زموږ سره دا کوینټلی چې د څه شي لینک شوی دی د چا سره د سلفیټډ کاربوزیلیک اسیډز ګروپ سره نو په دې وجه باندې زموږ سره دی مطلب سترونګلی دغه دی نو کپه دې نسبت مونږ وګورو دا هیپرین سوډیم چې دی دا زموږ سره اسیډیک پروټانز دي زموږ سره او د سلفیټ یونټس نه جوړ له خوده سره پارشلی ریپلیس دي په سوډیم آینز باندې دویم خبر دا د ام سی کیوز کې چې مطلب کم د هیپرین چې کم دی په دې کې ټو ټایپس دي زموږ سره یو سب کوټینس کیلشیم هیپرین ورته مونږ وایو بل ته مونږ انټراوینس سوډیم هیپرین وایو نو دا سب کوټینس کیلشیم هیپرین چې کم دی د اکټیویټي سره هغه ډیره زیاته خدای مطلب تیز ده او دا کم انټراوینس سوډیم هیپرین چې کم دی نو دا مونږ چې کم ډیپ وین ترومبوسس وشي یا کم په وینز کې یا په ارټریز کې نو دا مونږ په هغه کې ورکو یا چې ته مونږ کم جست هیپرین وایو دا د هغه لپاره یوز کیږي یو آرټیکلز کې راځي دغه شو چې مطلب 49 پیشنټ چې هغه راوغستل دی یو ساينټیست دی په 49 پیشنټ کې چې د سبکوټینس کم زموږ سره چې کم کیلشیم هیپرین دی هغه ول سبکوټینس ورکول نو په دې کې چې د زموږ سره اته دسی پیشنټ ول چې په هغه کې کمپلیټ لایسز شو هغه ترومبوسس چې هغه ختم کو او په دغه 49 کې 12 کسان ول چې هغه سره هغه سایز انکریز شو نو مطلب دا خبره ده چې اته کسان پکې ټیک شول او دا دوه پکې خراب شول بیا درشل کو چې دویم ایکسپریمنت وکړو به سوډیم هیپرین راوغستل چې کله سوډیم هیپرین راوغستل نو هغه 47 مریضان لور کول نو په 47 مریضانو کې چې د 14 مریضان دي سول چې پاغه کې انکریزمنت وشو یعنی مطلب چې د کم ترمبس د پاره د کم کلاټ د پاره د جوړ کړو چې دا کلاټ ختم شو هغه ختم نشو خو په 13 کسانو کې کلاټ سیوا شو او په یو کې چې دینو هغه لایسز وکړو په دې وجه باندې دا خبرو کو چې دا سبکوټینس کیلشیم چې دا مور افیکټیو دی په نسبت د چا د سوډیم کیلشیم دا په ام سی کیوز کې راځي دا یاد ساتئ
اوس راځو د میکانیزم اف اکشن چې کوم دی د هیپرین. نو ګور د میکانیزم اف اکشن د هیپرین چې کوم دی کوم وګورو دا زموږ سره چې دی دا انټي ترمبین اکټیویټي چې د هغې په وجه باندې کوم وګورو دی څه کوي دی چې کوم دی بلډ کې کلاټینګ کیږي هغه دی څه کوي سټاپ کوي او ډایرکټلی چې کوم دی د اکټینګ کوي په چا باندې په ترمبین باندې چې کله دی په ترمبین باندې اکټینګ وکړي دا هغه اکټیویټي چې کوم دا هغه سپریس کی چې کله هغه زموږ سره سپریس شي نو دلته زموږ سره فایبرونوجین ول هغه فایبرونوجین چې کوم دی دا هغې نه بیا پیبرین ته به کنورټ کېدو نو هغه اکټیویټي چې کوم ده نو هغه زموږ سره سټاپ شي چې کله هغه زموږ سره سټاپ شي نو په دې وینه کې په دې بلډ کې زموږ سره انټي ترمبین 3 ورته موږ وایي دا زموږ سره یو پروټین انزایمز دي چې دا زموږ سره په دغه ځای کې موجود دي نو دغه هم څه شي زموږ سره سټاپ شي یعنې مطلب کله چې زموږ سره یو ترمبین جوړیږي کله چې زموږ سره پروټو ترمبین جوړیږي او دې ترمبین ته کنورټ کیږي نو په هغه ځای کې ما تاسو ته خبره کړې چې یو فیکټر دی هغه فیکټر په دې کې حصه اخلي نو هغه فیکټر څوک دی هغه زموږ سره ترمبین فیکټر 3 دی نو دې شلو کې دی لاړ شي په هغه ځای باندې کوم دا ریسپټر چې دی په هغه ځای کې انټي ترمبین 3 کوم فیکټر چې دی دا یو پروټین انزایمز دی په هغې باندې اکټینګ وکړي هغه سټاپ کړي چې کله هغه سټاپ کړي نو زموږ سره چې شي کوم دا پروترمبین چې کوم هغه ترمبین ته اکټیو نشي چې کله هغه اکټیو نشي نو زموږ سره چې شي دا ترمبین چې دا ان اکټیو شي چې کله ترمبین ان اکټیو شي زموږ سره چې شي دا هم زموږ سره نیچرل چې دی په پروسس په باډي کې دا پروسس کیږي د چا په ذریعه د هیپرین په ذریعه خو که پرس کې نیچرل چې دا پروسس بیا نه کیږي نو بیا هغې دپاره موږ دغه هیپرین ډرګ ورکو او دی لاړ شي هغه په انټي ترمبین 3 باندې چې کوم دی د هغې سره کمبینیشن وکړي چې کله د هغې سره کمبینیشنز وکړي کم چې زموږ سره کم سرکولیشنز کیږي په دې بلډ کې او دا ترمبین جوړ شوی دی دې سلو کې دی هغه ریموو کړي یعنې مطلب د انټي ترمبین 3 دغه سره کمبینیشن وکړي او په سرکولیشن کې لاړ شي او په کم ځای کې چې دا ترمبین زموږ سره جوړ شوی هغه څه کې ریموو کړي اوس په کم ذریعه ریموو کوي څنګه چې ما تاسو ته وایي چې په دغه ځای کې کیلشیم زی د هغې چیلیټینګ وکړي چې کله د هغې چیلیټینګ وکړي هغه ترې ریموو کړي نو هلته زموږ سره چې کوم هغه ترمبین جوړ شوی هغه د هغې بریکیج وشي هلته هغه پیبرین چې کوم دی هغه لاش شي چې کله هغه زموږ سره لاش شي نو بیا زموږ سره څه کېږي هغه ترمبین چې دی هغه نه کنورټ کېږي پیبرینوجین ته نو په دا طریقه کار دی چې په دې طریقه باندې څه کوي هغه خپل اکټیویټي چې کوم ده هغه کوي نو دغه بیا چې دی پیبرینوجین چې دی پیبرین ته کنورټ نشي چې کله هغه پیبرین ته کنورټ شي نو دغه د دې طریقه کار چې په دې وجه باندې شو کې هغه چیلیشن وکړي او کم دا په رزلټ کې چې کم کاګولیشنز به زموږ سره شي او نو هغه څه شي هغه ختم شي یا هغه جوړ نشي نو دا د هیپرین دغه دی بل د دې نه علاوه که موږ وګورو د هیپرین چې دی یو دا خاصیت هم دی زموږ سره چې کوم زموږ سره د انټي ترمبین 3 دغه دی زموږ سره ریسپټر دی یا کوم انزایم دی کوم ته چې موږ انډوجینس انهبیټرز ورته هم وایو صحیح ده د اصل کې چې دی دغه په دغه د کوم اکټیویټي چې دا څه کوي دا ولا انهانس کوي او چې کله دغه زموږ سره انهانس شي د دې سره د دا کارکردګي چې دا ډیر زیات سیوا شي یعنی مطلب که نارملی موږ وګورو نو د دې هیپرین چې کله موږ ورکړو د دې اکټیویټي نارمل که موږ وګورو 1% وایو دې شلو کې دغه انډروجینس انهبیټر چې کوم دی انټي ترمبین کم اکټیویټي چې دی پرفارم کوي صحیح ده نو د هغې لپاره ضروري ده چې مطلب دا مور پورټنټ شي نو دې بیا دې چل کوي چې مطلب یو په 1000 باندې څه کې دې سیوا کوي مطلب د دې دا اکټیویټي چې کوم ده دا ولا انهانس کی دومره تیزه کی چې مطلب کدی پرس کې 1% اکشن کوي نو هغه 1% اکشن ورسې کی 1 په 1000 باندې کی چې کله په 1 په 1000 باندې کی نو په دغه کې سم چې کوم دا ترمبین جوړ شوی په دې کې انټي ترمبین اکټیویټي سٹارټ شي چې کله انټي ترمبین اکټیویټي سٹارټ شي نو زموږ سره شي هغه ختم شي وس کوم وګورو په دې کې امپورټنت خبرې زموږ سرداري چې کوم دا هیپرین ډرګ چې کوم دی کنه د هیپرین ډرګ چې اصل کې موږ دا نیچرلی چارج هیټروجینس میکسچر دی زموږ سره کنه دا جوړ دی د سلفیټډ میوکو پولیساکراید نه جوړ دی کا ویرایټي کې موږ وګورو دا موږ چې خبره کول چې موږ چې های مالیکولر ویټ خبره به موږ کوله کنه دا هغه خبره په دې کې وس پکس کیږي چې دا هیټروجینس میکسچر دی نو په دې پر رزلټ کې دی چې د کمپوزینګ د چانه کیږي په دې کې پولیمرز دي زموږ سره الټرنیټینګ کوم وګورو ډیرایویټیز په دې کې زموږ سره ډي ګلوکوساماین دی سره کم چې دا زموږ سره مانو سکرایډز دي بیا را سره چې دی ال ایډورونیک اسید دی را سره یا وته موږ ډي ګلایکورونیک اسید ورته وایو د دې کار سره اصل کې دی ال ایډورونیک اسید چې دی او د دې مانو سکرایډز چې کم دی یا کم دا پولیمر چې کم دی کم ته چې موږ میوکو پولیساکرایډز وایو دا خو اصل کې په هیپرین کې موجود دي کنه دا په دې کې ولې موجود دي د دې کار دا دی چې کله زموږ سره د بلډ کلاټینګ کیږي د لانګ ټایم د پاره څه کوي دا بلډ کلاټ چې دی مینټین ساتي نو دغه هیپرین ډرګ چې کله موږ ورکو دی لاړ شي په دغه اکټیویټي باندې افیکټ وکړي په دې میوکو پولیساکراید باندې د اول چې د کچ کې کله د کچ کې دا ډي ګلوکوسامین چې کوم دي د مانو سکراید د خراب کې کله د خراب کنل ته زموږ سره ایډورونیک اسیډز دي
او ګلوکومیریک اسید دی هغه هم زموږ سره خراب کوي او هغې کار څه و د هغې کار دا و د هغې دا پراپرټي و چې دی به څه کوو پرولانګینګ به یې کوو د چا د بلډ کلاټینګ کم ټایم چې کم دی په بلډس کې هغه به یې څه کوو د پرولانګینګ ټایم دپاره به هغې څه کوو دا به یې مینټین ساتو نو چې کله مونږ دغه هیپارین وله ورکړو دې هیپارین څه وکړي دی زموږ سره لاړ شي هغه کم انټي ترمبین چې کم دی فیکټر 3 هغې سره چې وکړي هلته اکټ په هغې باندې وکړي په هغه ځای کې کمپلیکس جوړ کړي چې کله په هغه ځای کې کمپلیکس جوړ کړي دی بانډینګ وکړي د ترمبین سره چې کله دی ترمبین سره بانډینګ وکړي نو اصل کې دا ترمبین چې دی اوس د دې لپاره ضرورت دی د چا د 18 نوال د 22 مانو سکرایډ یونټ دی ته ضرورت دی که پرز کې د ترمبین ته د پرو ترمبین چې کله د ترمبین ته کنورټ کیږي که ان کیس پرز کې د 18 نوال د 20 د 18 نه د 22 پورې مانو سکرایډز میلاو شول خو دی به فردر چې دا ترمبین به مینټین کړي مطلب دا به یو پینټا سکرایډز به جوړ کړي یو سپیسیفیک پینټا سکرایډز او بانډینګ به وکړي او پروترمبین 3 چې کوم دی د هغې په رزلټ کې به دی چلو کړي فایبرونوجین به جوړ کړي خو که ان کیس مونږ هیپارین ډرګز ورکړو دی به چلو کړي دغه هیپارین ډرګ چې دی راشي دی سپریس کړي ترمبین اکشن نو ترمبین اکشن دی په کم ځای کې دغه کوي سټاپ کوي چې په دقیق کم دا زموږ سره چې کم دا ګلوساماینز دی یا مانو سکرایډز دی یا میوکو پولیسکرایډز دی په دغه باندې اکټینګ وکړي چې کله په دغه باندې اکټینګ وکړي نو زموږ سره چې کم دا انټي ترمبین ټي پکټرز د هغې چې کله دی بانډینګ کو د ترمبین سره د ترمبین سره د ترمبین کنورټ کو فیبرونوجین ته د هغې لپاره دته څه پکارول د 18 نه 22 پورې مانو سکرایډ پکارول دی هغه سپریس کړي چې کله دی هغه سپریس کړي د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه شي ان اکټیویشن وشي کوم چې دا بلډ کلاټینګ فیکټرز ولکه څنګه چې فیکټر 9 دی فیکټر 10 و فیکټر 11 او فیکټر 12 دا ټول څه شي دا ان اکټیو شي مطلب د اکټیویشن په ځای څه شي ان اکټیو شي ځکه چې هلته هغې ته هغه کم دغه چې کم پینټا سکرایډز چې ورته پکار و کم چې ورته مانو سکرایډز پکار ول د 18 نه 22 پورې هغه خو میلاو نه شول د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه شي اکټیویټ شي زموږ سره انټي ترمبین 3 کم ریسپټر چې دی هغه انټي ترمبین 3 ریسپټر د هم په باډي کې موجود دی کار دی چې دی څه کوي دی را ترمبین چې کم دی دی انهبیټ کوي چې کله هغه اکټیویټ شي نو په دغه رزلټ کې دی څه کوي کیلشیم چیلیشن وکړي دغه هیپارین چې د کیلشیم چیلیشن وکړي دی نو بیا څه شي ریمو شي هغه ترمبین چې کله ترمبین ریمو شي نو زموږ سره نو بلډ کلاټینګ نو په هغه ځای کې زموږ سره د بلډ کلاټینګ چې دی د هغې سره تصور پاتې نشي دا زموږ سره میکانیزم اف اکشن و د چا د هیپارین ښه اوس که مونږ د هیپارین میکانیزم اف اکشن ته وګورو چې د هیپارین چې دی هغه میکانیزم اف اکشن سره نو یا فارماکوکاینیټکس ته د سره نو ګوره ابزاربشن او ډیسټریبیوشن که ابزاربشن او د ډیسټریبیوشن په دغه باندې مونږ خبرو وکړو نو الریډي مونږ دا خبرو وکړو د زموږ سره های مالیکولر ویټس والي لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې د زموږ سره د میوکو پولیسکرایډ نه زموږ سره جوړ شي د 18 نه والا د 22 پورې مانو سکرایډز دی پکې پولیمرز دی پکې زموږ سره هایدروکلوګرونیک اسیډز دی پکې را سره نو دا زموږ سره سری دا یو د دې کم د مولر ماس چې دا ډېر زیات سیوالي نو په دې وجه باندې سره دی نشي کراس کولی کم دا بلډ برین بیرر چې دی هغه دی نشي کراس کولی او نه چې کم دی کم زموږ سره چې کم دا جی آی ټریک ته په دې کې چې کم دا میوکس دی نه دی دا چې دی کراس کولی شي نو په دې وجه باندې دا هیپرین چې کم دی دا بیا موږ اورلی نه ورکوو ځکه چې دا بیا څه کوي یو خو دی بیریر نشي میوکوسا کم دغه چې کم دی ممبرین هغه نشي کراس کولی نو په دې وجه باندې او نه دا جی آی ټریک چې کم دی په هغې کې دی دا کراس کولی شي ولې چې دی هغه کراس کړي چې هلته کم ریسپټر دی چې هغه دی اکټیویټ کړي لکه څنګه چې ما تاسو ته وایي چې دا زموږ سره الریډي موجود دي په انټسټاینز کې په لیورز کې که نه یا کم مسټ سیلز چې کم دي بیزوفیل سیلز چې دا د هغې نه ریلیزینګ دی کوي نو دی خو بیا هغه ممبرین چې کم دی هغه لیرز هغه نشي اکټیویټ کولی نو په دې وجه باندې موږ څه کوو انجکټیبل دی ورکوو یا انجکټیبل ورکوو او یا چې دی مونږه سبکوټینس ورکوو نو د انجکټیبل په نسبت باندې د سبکوټینس د رزلټ تاسو ته ما خبره کړې وه چې هغه څومره و نو هغه سره مور امپورټنټ دی نو په دې وجه باندې سره چې دی ډز ناټ کراس د بلډ برین بیرر چې کله دی بلډ برین بیرر نه کراس کوي نو اټس مین دا چې مطلب دی چې کوم دا پلیسنټا بیریر دی هغه هم نشي کراس کولی یا چې کوم فیمیل دی چې هغه برست ملک هغه ورکوي خپل ماشومانو ته نو هغه هم څه نقصان د هغې نشي نو اټس مین دا چې دا زموږ سره په دغه کې زموږ سره شي یعنې مطلب دا سیف دی را سره د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو کم ډیورینګ پریګننسي چې کوم زموږ سره لایټ انستیزیا مونږ ورکوو نو مونږ دا هیپرین ورکوو یا د دې نه علاوه کم زموږ سره چې میټاسټاټک کم جرم سیلز کینسرز را سره وشي په هغې کې ورکوو یا چې زموږ سره کم پروپایلکسس ترمبوسس کېږي لکه اکثر زموږ یو پیشنټ دی هغه له مونږ هیپ یا سپاین سرجري کوو او مونږ وایو چې دلته ترمبس جوړ نه شي د هغې نه یې بچ کړو یا نور سرسې لیګز وغیره کې مونږ سرجري کوو یا انویزیو سرجري مونږ کوو په انویزیو سرجري کې دی چې مطلب تا ته ښکاري نه خو انویزیو دی چې مطلب یو مایکروسکوپیک غوندې کې یا چې دی یو د کمپیوټرایز غوندې کې دغه کوي نو اکثره په هغې کې داسې چې زموږ سره څه کېږي کم دا واړه واړه وینز چې کوم دي چې هغه نه ښکاري هغه زموږ سره چل شي هغې کې بلډ کلاټ وشي ترمبس جوړ شي نو د هغې دپاره یې هم ورکوو پروپایلکسس ټریټمنټ کوو د هغې نه مخکې چې دا ترمبس جوړ نشي د دې نه علاوه سیمینوما ورته مونږ وایو کم سیمنز چې کوم دي زموږ سره کم ټیسټیکولر کینسر چې دی په هغې کې چې کوم زموږ سره واړه واړه بلډ سیلز دي
ویزلز دي زموږ سره په هغه کې بلډ کلاټ وشي بیا زموږ سره ټیسټس کم کینسر چې کیږي نو هغه ډیولپ شي د هغې نه هم د بچ کېدو دپاره دا ډرګز موږ ورکړو دی لاړ شي هغه بلډ ویسلز ته دا هیپرین او هغه ځای کې هغه بلډ کلاټینګ هغه اکټیویټي چې انټي تمبین 3 ریسپټر چې دی په هغې باندې اکټینګ وکړي او دغه پراپرټي چې کوم د هغه سټاپ کړي هغه فبرین جوړېدو ته نه پرېږدي. ټیراټوما شو د نه ټیراټوما دی ته یې مطلب کوم فیمیل دي زموږ سره که تاسو خیال کړئ اکثر داسې فیمیل چې د هغو بار بار مسکریجز چې دی هغه کېږي یا اکثر داسې چې مطلب یو فیمیل زی د هغې ابنارمل چې کوم دی د وخت نه مخکې کوم هغه بلډ کلاټینګ چې دی هغه جوړ شي نو دی څه کوي دی په هغې کې مونږ ورکوو چې مطلب دا جوړ نه شي مطلب او نارمل چې کوم دی هغه ورشي خو دا د کم هیپرین ډرګز خبره کوي کم چې زموږ سره سټینډرډ یا ان پریکشنیټډ هیپرینز دي زموږ سره چې کوم لو مالیکولر ویټس والا هیپرین دی او ته مونږ ال ام دبليو وته وای دا په هغه کې ورکو د دې هاپ اپ لیپس کوم خبرو کو نو د 60 منټ نه واخله تر د 90 منټه پورې دا یعنی مطلب میټابولیزم ایکسکریشن کوم خبرو کو د 60 نوال د 90 میټرز منټس پورې د دې هاپ اپ لیپ دی یعنی مطلب د 1.5 غنټو پورې د دې نارمل هاپ اپ لیپ دی میټابولیزم خو دا په هغه پیشنټ کې چې کم زموږ سره د چا لیور چې کوم دی هغه زموږ سره په نارمل کنډیشن کې ان کیس کا پرس کې په لیور کې سب نورمالیټیز یا سا کنډیشنز یا سا نور دغه یې زموږ سره نو بیا به زموږ سره دی هاپ اپ لیپ چې کوم دی هغه به بیا سیوا کې دی شي. ایڈورس افیکٹ ان د کانټر انډیکیشن اوس کوم وګورو د دې هیپرین ایڈورس افیکٹ چې یا کانټر انډیکیشن سره چې پس کې به نه ورکاو صحیح دا احتیاط وکاو او ایڈورس افیکٹ دا چې مطلب دې څه کوي د هیموریج چې دا کاس کول شي بروشز کول شي پی ټی ایس چې راوستي شي او هیماټوما چې هغه زموږ سره کاس کول شي مطلب بروشز دې ته چې مطلب کم زموږ د سکین دې کې دن زموږ سره چلو شي دغه سي هغه سترس راونتي وینه شانتي کې جمع شي او پی ټی دا بل چې کوم دی دا پی ټی چې او ته مونږ یو ته مونږ پی ټی کې او په دې کې ځا په یا پی ټی کې زموږ سره دی چې مطلب د یو ریډ ډاټ شانتي کې جوړ شي د وینې کا پوره وجود د دې کا سو ګوري نو دا ټول وجود چې دی په دې کې سره ټاکي شاندن په سکین کې سره وغون ټاکي جوړ شي. پریکاشنز دا دي یعنی مطلب پریکاشن دا دي چې مطلب کوم هیموفیلیا والا پیشنټ دي صحیح د هیپرین انډیوس ترومبوسایټوپینیا دي دا خبره کوي د هیپرین د لاسه کیږي ترومبوسایټوپینیا کیږي یعنی مطلب زموږ سره کوم د پلیټلیټس لیول دی پاغه کې کمی راځي نو دی وایي چې احتیاط بدا کوي چې کوم پیشنټ ته هیموفیلیا وا نو یا هغه پیشنټ چې دا کیپلی پرمیبیلیټی چې کوم دا غ سیوا وا یا کوم پیپټیک السرز والا ډیزیز ورته نو هغه له بدا نه ور کوي ځکه چې د څه کوي ترومبوسایټوپینیا کاس کوي او الریډي په هیموفیلیا کې چې زموږ سره کیږي د پلیټلیټس لیول چې کوم دی هغه کاس کیږي نو دی وایي چې مطلب کانټرا انډیکیشن چې د هیپرین هغه زموږ سره کانټرا انډیکیټن په هغه پیشنټ کې په هغه مریضانو کې چې هغه ته ترومبوسایټوپینیا ني په ام سی کیوز کې دا راځي چې مطلب هیپرین چې هغه کانټرا انډیکیشن دی په کم پیشنټ کې هغه په هیموفیلیا والا کې مطلب ترومبوسایټوپینیا د چا چې پلیټلیټس لیول کمیږي په هغه کې دا زموږ سره دا کانټرا انډیکیټډ دی دا یاد ساتئ. اوس کوم وګورو دی وایي چې مطلب سټیسټ وغیرہ مونږ کوو چې یو ته مونږ اے پی ټی ټی وته وایو صحیح ده لکه په دې کې اکټیویټډ پارشل ترومبوپلاستین ټایم مونږ ګورو کله چې مونږ ټیسټ کوو نو په هغې کې مونږ څه کوو کم دا ترومبوپلاستین ټایم چې دی هغه مونږ چې کوو چې هغې ته مونږ اکټیویټډ وایو یا مونږ د هغې کې نارمل رینج وګورو د 30 نه ول 40 سیکنډز پورې دا امپورټنټ خبر دی دا یاد ساتئ کې ان کیس تاسو چاله هیپرین ډرګز یا څه ورکوئ نو د هغې نه مخکې به تاسو څه کوئ د اے پی ټی ټي به وله کوئ او پی ټي به وله کوئ پروترمبین ټایم به ورله ګورئ چې دا څومره دی نو که ان کیس پرس کې نارمل د 30 نه 40 سیکنډز پورې اے پی ټی ټي و زموږ سره نو صحیح دی بیا او کپرس کې پی ټی مونږ وګورو پروترمبین ټایم دا مونږ وګورو د 11 نه 14 سکند پورې وو نو دا هم بیا نارمل دی اصل نه چې زموږ سره اصل نارمل چې دی پروترمبین ټایم چې دا غ نارمل یو تور لشي بیا هم پرین ډرګز او دا غول ورکین دا بس کې نور کمپلیکیشن به بیا کاس کوي یا که ان کیس پرس کې زموږ سره پروترمبین ټایم چې دا کم دی د دې دا کول لپاره به بیا سا پروسس کوو نو دا خسي چې دا یاد ساتئ. هیپرین کلینیکل اپلیکیشنز کوم وګورو د هیپرین چې د اصل کې دا ډرګ سودونه خبرې مونږ وګورو خو دا اوس مونږ سره پارول کوو څنګه چې مونږ وی چې کله زموږ سره ډیپ وین ترومبوسس وشي دا هغه لپاره مونږ پروفایلکسس ټریټمنټ کوو یعنی مطلب ډیپ وین ترومبوسس چې دا هغه زموږ سره کیږي او دا غیر مونږ څه کو پروفایلکس ایکسپیکټډ د چې مونږ وایو چې ډیپ وین ترومبوسس وشي دا غیر مخکې مونږ چې کوم ډرګ ورکو هغه ته مونږ پروفایلکسس وایو یا زموږ سره کم پلمونری امبولیزم چې کیږي پاغه کې همغه هیپرین ورکول دي نه علاوه چې د مونږه کم پریپرلی چې زموږ سره اټریل امبولیزم زموږ سره کیږي کم دا ډیپ وین کم ترومبوسس وغیرہ چې کم کیږي په پریپریز کې زموږ سره کم کیږي پاغه کې دا مونږ ورکو دي نه علاوه پریونشن مونږ کوم پوسټ اپریټیو چې ډیپ وین ترومبوسس چې کیږي یا کم پلمونری امبولیزم چې کیږي پاغه کې دا مونږ ورکو د دې نه علاوه ټریټمنټ اف ډي آی سی چې کوم دوی لیکل دی ته دا سوال یې نشان کړم د ټریټمنټ اف ډي آی سی مطلب دا دی چې ډیسیمینیشن انټراواسکولر کاګولیشنز دا زموږ سره یو کنډیشن دی چې په دې کې کوم دا بلډ کلاټ چې کوم دی دا زموږ سره کیږي
دا په دې کې بلډ کلاتس راځي زموږ سره کم دا بلډ سمال ویزلز چې کوم دي په هغه کې زموږ سره بلډ کلاتس کېږي هغې ته مونږ څه وایو ډي آی سی ورته وایو. دا اصل کې سپیشلي زموږ سره په کوم ځای کې راځي دا سپیشلي زموږ سره په هغه کنډیشنز کې راځي چې کله مونږ یو انویزیو سرجري یعنې وغیره کوو په هغه ټایم کې چې کوم دی نو دا زموږ سره زیات تر چې دی څه کېږي اکر کېږي مطلب ډیولپمنٹ چې کوم دی د دې زموږ سره چې دی کاز کېږي. انویزیو پروسیجر زموږ سره دا دی په دغه کې زموږ سره لکه اوس فرض کې ټیسټیکولر کینسرز وغیره شو یا نور داسې پروسیجرز وغیره مونږ کوو چې هغه زموږ سره انویزیو وي. نو په هغه کې چې کله مونږ سرجریز وغیره کوو نو مونږ ته بیا دا پته نه لګي چې آیا څه بلډ لاس شوی دی یو ځای کې څه لیکیج شوی دی یا د هغې د لاسه مونږ ته چې دی یو بلډ کلاټ جوړ شوی دی خو بیا انویزیو وي که نه سمال بلډ ویسلز دي د هغې مونږ ته بیا پته نه لګي. نو د هغې دپاره چې دی هم دا ورکوو نو دا ډي آی سی او د سوالي نشان چې دی کړی دوی چې مطلب دا کنفرم نه ده چې اکوریټلی چې دی 100% چې دی یا خپل اکټیویټي شو کوي یا کوي یا نه کوي خو مطلب دا چې په هغه ټریټمنټ کې ورکوي د څه کافي حده پورې چې دی څه کوي مطلب لکه ګوډ ده. پریونشن اف د کلاټینګ ان د سرجري دین علاوه کوم ګورو پریونشن چې کله مونږ چې سرجریانې کوو په هغه ټیم کې مونږ وغواړو چې لکه کم ځای کې مونږ سرجري کوو چې دا ځای راته بلډ کلاټ جوړ نشي دا هغه ټیم کې ورکوو یا انټي کاګولنټس ان د بلډ ټرانسفیوژن ان ډایلیسس یا هر هغه پیشنټس چې په کومو کې چې د مونږه ډایلیسس کوو یا بلډ ټرانسفیوژن کوو نو په هغه ټیم کې هم مونږ دا ډرګز ورکوو چې مطلب ایکسترا زموږ سره چې دی څه بلډ کلاټس وغیره چې کوم دی هغه جوړ نشي. اوس په دې کې یو ایم سی کیو سره چې مطلب وای یوز هیپرین یوز ان ډایلاسیس ان د سرجریز نه نو دا دې خبر ده سره ګور چې هیپرین چې کوم دی ډایلاسیس چې دا زموږ سره دی دا یو بهر پروسیجر دی اوټ اف د باډي پروسیجر دی نو په دې وجه باندې هیپرین چې دی ته موږ دا ویو اینڈ ویټرو خبره چې موږ کړې ونه ان ویو هغه چې ان د لیوینګ ارګانیزم هیپرین موږ ورکاو ان او ان ویټرو هغه چې هغه موږ سکه اوټ اف د باډي چې کوم دی مونږ دا یوز کوو نو اسه په ټیوبس کې هم دغه کو او دین علاوه چې کوم مونږ پیشنټ ډایلاسیس کو نو په هغه ټیم کوم چې دا څه کیږي هغه ته چې دی یوز کیږي ځکه چې ډایلاسیس پروسس چې کوم پروسیجر چې کوم کیږي خو زموږ سره چې دی ان د باډي خو نه کیږي خو اوټ کیږي نو په دې باندې تا ګټ